قرآن مجید کی آیات مبارک تے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تاسو ہرگز کامل نیکی نشي حاصلوله هاغه وخت پوری چې تاسو د الله تعالی په لار کې هاغه شی خرچ نه کوي چې کوم تاسو ډیر زیات خوښ نه وي. د هاغه شی خرچ کول یو خپل خوند چې لګړه دې وربسې خوب شي. زموږ په معاشره کې خو چې زیاتی شي نو د جماعتي شي چې کله داسې زمونږ پلار مور رشتہ دار وفات شي نو قیمتي اشیاء مونږه هغه ځان د پاره خاص کو. یا چې دا مې د پلار نشانی ده، دا مې د رور نشانی ده، دا مې د مور نښه ده، او چې کوم داسې ردی شي وي یار دا به د جماعت امام ته ولیږي، دا به د هغه شي. خو الله تعالی څه فرمایلی دي تاسو به هرگز کامل نیکی هغه وخت پورې حاصله نه کړئ مما تحبون سو پورې چې تاسو هغه مال نه خرج کړئ سو چې تاسو سره محبت کوئ. نو مالم تاسو لم پکار دي چې د الله تعالی په لاره کې دا شي چیز خرج کو چې زمون په لګه سور وځي زړه خوږ شي، چې سور وځي خو لګ مخې ته کېږي که نه چې اوهو دا 15,000 روپۍ مې مدرسه کې ورکړي دي چې په دې مې ځان له یو ګلیکسي موبایل اغستی وی نو څونه بخوه، په دې مې چې کوم دی ځان له پیزار اغستی وی سپلی اغستی وی څونه بخوه، دا مې چې غټ اختر قربانۍ لپاره یې خلی وی مړه څونه بخوه. چې یو څو ورځې مخې ته کېږي نو دا در چې تا ته میلاویږي دې کې یو خپل خوند دی او دې کې به هم الله ثواب تعالی درکوي. ګورئ نو کوشش کوئ چې د الله په لاره کې بهترین چیز خرج کوئ. یو بهترین چیز ګوره الله تعالی مو تاسو ته اولاد را کړی دی، د اولاد د الله تعالی په لاره کې خرج کوئ. د خپل عقیدې د اهل سنت والجماعت خدمت دپاره یې روباسئ. ګورئ دا ما تاسو الله تعالی عمر را کړی دی، د عمر ډېر لوی نعمت دی چې دا خپل عمر د دین اسلام د خدمت دپاره وقف کو. ګورئ چې چند لمحې علما کرامو سره کینو، چند لمحې خپل شیوخو سره کینو، د هغې نه زده کړه کوو چې دا خپل عمر خو هسې پتا تېرېږي، سهار شي مازدیګر شي ماښام شي شپه شي بس بل سهار شي، چې دا عمر ته د علماو سره تېر کړې، مشایخو سره تېر کړې، خپل ټول ژوند د قیمتي کړو. ګورئ که زمونږ 75 سال عمر واچولی شي د ټولو، 15 سال زمونږ په بلوغت راتلو کې تیر شي، 12 سال 15 سال چې کوم دی اکثر هلکان چې کوم دی بلوغت ته ورسېږي، د هغې نه بعد تر 60 سالې پورې 75 ساله پورې مو تاسو بیا منځونه کوو. که د منځونو حساب واچولی شي نو 10 منټه 15 منټ چې کوم دی د سحر ماسپښین ماښام ماسوتن د مازدیګرې په دې باندې زما ستاسو ټایم لګي چې دغه ټایم راجمع کړی شي نو په کال کې دینه 365 غنټې جوړیږي، 365 غنټې جوړیږي. او په 60 کالو کې چې د دې حساب ولګولی شي نو 2.5 کاله، په 60 کالو کې 2.5 کاله داسې مو تاسو تیر کړي دي چې دې کې صرف موږ د الله تعالی عبادت کړی دی، چې دا 5 وختو مونځ دا ټایم موږ راجمع کړو په 75 سال کې. نو 2.5 کاله داسې ده چې مو تاسو صرف عبادت کړی نو تاسو خپله سوچ وکئ 75 سال عمر کې 2.5 کاله څه شی دی، او په دې باندې مو تاسو بیا جنت هم غواړو، د الله بعضې پکې ناپوهه د الله نه ګیلې هم کوي وایي لا ماله سره کړي دي، ټول دې په 75 سال کې 2.5 کاله عبادت کړی دی او دې خبرو ته دې لا ګوره. نو ګوره بیا داسې عمل وکړه چې په دنیا کې هم درته د هغې خیر در رسیږي او پس د وفات هم درته د هغې نه خیر رسیږي. د هغې بهترین سلسله څه ده؟ جماعت کې خدمت کوه، جماعت کې مالی لحاظ سره خدمت کوه. که یو وخت ستا په پیسو باندې ولګېده هغه وخت ته چې څو پورې به دې جماعت کې ده په دې کې منځونه خلک کوي، په دې کې اعتکافونه خلک کوي، په دې کې تراویح خلک کوي، په دې کې
تلاوتونه خلق کوي، دا ټول هر څه تا ته در رسیږي لګیا دی. تا صف واشتو جمعات د پاره، په دغه صف باندې خلق منځونه کوي لګیا دي، دغه ټول ثواب تا ته در رسیږي. دغه پلاټ دی، دغه پلاټ کې کتا یو مرله حیثیت الله تعالی در کړی دی چې زه یو مرله علم په دې کې 15 مرلې زید یو مرله پکې زما داړه په دغه پلاټ کې ستا د خپل وس مطابق نور یا سي حصہ واغستله. دغه پلاټ کې دغه مدرسه کې به درس حدیث کیږي، درس قرآن به کیږي، اصول به بیانېږي، د احادیثو اصول به بیانېږي، ترجمه فقه به بیانېږي، طالبان و پکې قرآن وای، زه ته به د ځمکې لاندې یو، دغه ثواب به موږ ته میلاویږي. ګوره دا ګوره ما لپاره او تاسو ټولو لپاره ډېره بهترینه موقع ده. ګوره دغه پیغام چې ما او تاسو ټول خپلوانو ته ورسو. ګوره چې خپل مال او خپل اولاد چې دغه مدرسې ته موږ وقف